الف لام را کتاب انزلناه دا کتاب دې چې را لګلې د مونږه الیکا ستا طرف ته لتخرج الناس چې تروبا سي خلق من الظلمات تيارون الى النور درنا طرف ته باذن ربهم فحكم رب دې الى صراط العزيز الحميد د طرف د لارې د غالب استایل شوی دا الله الذي الله جل شانه ابذات دې له ما في السماوات چې دغه د پاره دې چې پاسمانونو کې وي او ما في الارض او چې پسمه کې وي وويل للكافرين او تباهي د کافرانو لپاره من عذاب شدید عذاب سخت دا سورۃ مبارکه سورۃ ابراهیم چې په دې کې د حضرت ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاۃ والسلام واقعا ذکر دی دغه مناسبت سره د دې سورۃ نوم سورۃ ابراهیم دی 831 الفاظ دی او 3434 حروف دی او په دې سورۃ مبارکه کې 52 آیتونه دي او رکوګانې دي او د دې سورۃ مبارکه چې کوم خاص او مرکزی مضمون دی نو هغه مقصد بعثت د انبیاء کرام چې الله تبارک وتعالى پیغمبران دنیا ته څه د پاره لګي هغه بنیادی مقاصد په دې سورۃ مبارکه کې ذکر کیږي او هغه بنیادی مقصد د تیارینا رڼا طرف ته خلق راوستل د جهالتنا علم طرف ته راوستل د کفرنا اسلام طرف ته راوستل د شرکنا توحید طرف ته راوستل او د بدعتنا سنت طرف ته راوستل د ظلمنا عدل طرف ته راوستل د نفرتنا محبت طرف ته راوستل دا بعثت د انبیاء کرامو مقاصد دي الله تبارک وتعالى پیغمبران دنیا ته دې لپاره لګي چې د دنیا نه د جهالت ظلم نفرت شرک کفر دا تیاری چې دا ختم شي او د الله تبارک وتعالى په حکم باندې هغه دا کوي ځکه چې الله جل شانه دې زبردست غالب او تعریف کړی شوی استایل شوی ذات دی نو سرنګي الله جل شانه د انبیاء کرامو مدد کوي او سرنګي چې د الله دشمن او د انسانیت دشمن شیطان هغه چې د خلق گمراهي طرف ته راوړي داغه لپاره مثال د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کیږي ابراهیم علیه السلام د قرباني سره مکی معظمه ته د الله جل شانه په حکم راغی د شام نه او دغه ټکی ابراهیم علیه السلام باندې قسم ازمایش راغله امتحانات راغله د بیت الله د تعمیر او د بنیاد کې خدل او ورسره د خپل د لخت جګر د حضرت اسماعیل علیه السلام په مری باندې د چاړه راخلو د قربانولو حکم او بل طرف ته د شیطان هغه سازش چې ابراهیم علیه السلام ته وی چې داسې کې د عقل نه کار واخله د عقل ولا خلکو کار نه دي چې خپل لاس باندې خپل اولاد ذبح او دا خو ته نقصان کې خوبونو پس څنګه زی وغیرہ ابراهیم علیه السلام په دې ازمایش او امتحان کې کامیاب شو یو طرف ته شیطان ابلیس لګیا دی د الله بندگان د گمراه کولو کوشش کوي ځکه چې هغه د الله جل شانه سره دا وعده کړی ده او انهم اجمعين زبدا ټول گمراه کوم او دا ټول چې جهنم ته تلو ولا جرومه الله جل شانه هم سره دا وعده کړی ده چې تر څو پورې چې دوی توبه وباسي زبدي معاف کوم یو طرف ته د شیطان ابلیس محنت دی الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء یو طرف ته چې خلق ته د فقر او فقیر وسوسه په ځړ کې اچي کچره د الله په لار کې د مال خرج کړو ته فقیر شي ته محتاج شي او بل طرف ته ول ترغیب ورکړي چې فحاشي عریانی کوا او په فحاشي عریانی باندې خپل مال دولت لګوا دا شیطانی محنت دی بل طرف ته د الله جل شانه وعده والله يعدكم مغفرة وفضلا الله جل شانه تاسو سره وعده کوي د خپل د فضل د مال دولت او رزق د برکت د رزق وعده الله جل شانه کوي او دغه شانتي د مغفرت وعده کوي تر څو پورې چې د انسان په بدن کې ساوي چې یو ځل د الله رب العالمین طرف ته متوجه شي او د خپل ګناهونو باندې رحمانتیا اظهار وکړي الله رب العالمین ته معاف کوي نو دا د حق او د باطل دا ټکر روان دی الله رب العالمین پیغمبران را لګي چې د شیطان د مکر او د دجل نه بچ څنګه چې د قران مجید د نزول په وخت کې هر طرف ته د شرک او د کفر او د جهالت تیاری الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام راولګل قران عظیم شان نازل کو چې په دې ټول کائنات کې کوم د جهالت تیاری روان دي د شرک هر طرف ته چې خلک څوک د انسانانو عبادت کوي څوک د اونو بوټو عبادت کوي څوک خپل ځان په شان دي بنده ته سجده کوي او څوک بوتانو عبادت کوي په خانه کعبه کې بیت الله کې 360 بوتان یې هغه ته عبادت کوي الله تبارک وتعالى د قران کریم نزول فرمایي او د رحمت للعالمین پیغمبر بیاست فرمایي دې د پاره چې د کفر د تیاری او د جهالت د تیاری د ختم شي نو فرمایي چې الف لام را دا حروف مقطعات دي مقطعات او څه کوي چې څنګه قطعه په معنا د ټوکړه قطعه نو جدا لیکل کیږي او جدا ویل کیږي الف لام را
الف لام میم را طه طا سین او طا سین میم وغیرہ دا حروف مقطعات یعنی جدا جدا لیکل کیږي ځکه وته قطعی نه مقطعات جدا جدا لیکل کیږي او د دې معنا باندې الله اعلم بمراده بذلك د دې په معنا باندې الله جل شانه کوي. البته مفسرین کرام فرمایي چې دا د الله او د الله د رسول په منځ کې راز دی. په دې سورته مبارکه کې چې سوره مضامین دي هغه مضامین او رموز او اسرار هغه په دې الف لام را کې پروت وي. دا خلاصه په دې کې موجود څرنګه چې د ټول آسماني کتابونو خلاصه په قران عظیم شان کې راجمه ده او د قران مجید خلاصه په سوره فاتحه کې جمع ده. او چې کله یو مسلمان په منځ کې د سوره فاتحه تلاوت کوي یا اوري یا په عام وخت کې هم د سوره فاتحه چې کله موږ تلاوت کوو د ټول آسماني علوم او د ټول قران عظیم شان خلاصه هغه زموږ استاد په ذهن او په ذهن کې تر تازه شي. او بیا د قران سوره فاتحه چې کومه خلاصه ده هغه بسم الله الرحمن الرحیم کې الله جل شانه راجمه کړی دی. او بیا د ټول بسم الله خلاصه په حرف د بسم الله کې جمع کړی دی، حرف د با کې. نو دغه شانتي دي ټول صورت هغه مضامین طرف ته په الف لام را کې اشاره ده. کتاب انزلناه دا کتاب دی چې را لګل د موږ ستاسو طرف ته. کتاب په معنا د مکتوب لیکل شوی د قران عظیم شان یو نوم کتاب الله دی، کلام الله دی، قران مجید دی، فرقان حمید دی. او دغه شانتي چې دی نو دا ام الكتاب د سوره فاتحه نوم دی. کتاب انزلناه دا کتاب دی چې را لګل د موږ الیک ستاسو طرف ته. څه د پاره لګل د نزول قران مقصد سره لتخرج الناس چې تر وباسي خلق من الظلمات تيارون الى النور رڼا طرف ته. قران کریم مقصد د کفر او د شرک او د جهالت تیارونه رڼا طرف ته، توحید طرف ته او اسلام طرف ته خلق راوستل دي. نو اصل مقصد د انسانیت چې هغه د الله عبادت دی. د انسانیت مقصد هغه په دې کائنات کې ریسرچ کول نه دی، هغه ثانوي حیثیت لري، دویمه درجه لري. د انسان معاشي ضرورت حد پوری د الله تبارک وتعالى د قدرتونو د مشاهده حد پوری دا ثانوي حیثیت او ثانوي درجه لري. ځینې خلک د قران عظیم شان چې کوم احکام دي دا د ساينس په نظر باندې ګوري نه، بلکې ساينس تبع دا څنګه چې دا کوم سيزونه د قران کریم د احکاماتو مطابق وي ټیک دي او چې نه هغه غلط دي. د الله کلام کې فرق نشي راتلی. ځکه د قران عظیم شان د نزول مقصد هغه خلق د هدایت طرف ته راخل، د جهالت او د شرک او د کفر نه بچ کول، د الله جل شانه په عبادت باندې راجمع کول دي. اصل مقصد دا دی، دنیوي ریسرچ او تحقیق کول نه دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسانیت د تخلیق مقصد د الله عبادت دی. په دنیا کې ریسرچ کول نه دي، په کائنات باندې تحقیق کول نه دي. او که یو سړی ډېر زیات ریسرچ وکړي نور اوس پوهنې ته ورسي او خپل رب نه پیژني دی ناکام دی، دی نامراده دی، دا احمق او بیوقوف دی. او یو سړی په ځمکه کې د ځمکې په یو شاړه ځمکه کې یو بوټ کې پروت دی او خپل رب پیژني، کوم مقصد لپاره دی پیدا دی هغه پیژني، خپل رب راضي کې بس دی کامیاب دی. لتخرج الناس چې تر وباسي خلق من الظلمات تيارون الى النور درنا طرف ته باذن ربهم فحكم رب دي الى صراط العزيز الحميد طرف د لاري صراط اهدنا الصراط المستقيم لارا عزيز غالب الحميد استایل شوی. الله الذي الله جل شانه اغزاد دي له ما في السماوات هم دا غزه چې پاسمانو کې دي وما في الارض او چې پاسمکه کې دي وويل للكافرين او تباهير الكافرانو لپاره من عذاب شديد د عذاب سخت. په دې سورته مبارکه کې هم هغه مکی سورته چې کوم مضامین دي هغه زیات تر هغه بیانې. مکی سورته کې د الله جل شانه د توحید او وحدانیت بیان دي او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان دي او دغه شانتي د قران کریم حقانیت او د الله جل شانه په توحید باندې دلایل، د قران عظیم شان په حقانیت باندې دلایل او دغه شانتي د مرګ نه بعد چې کومه ژوندۍ ده دا غي بیان دي. مدني سورته کې بیا احکام او مسائل او فضائل هغه ذکر کیږي. چونکه دا مکی سورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جون اخري ورځو کې اخري ایامو کې د مکی د نازل شوی دي. نو اکثر په عقیده توحید او دغه شانتي رسالت او قیامت او بعث بعد الموت د قران کریم حقانیت دا په دې سورته مبارکه کې ذکر کیږي. دا غي لپاره مثال د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا هغه تفصیل سره ذکر کیږي.